السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو نن د سره یو نوې اپډیټ شیر کوم او یو اهم خبر د سره شیر کوم. هغه زمونږ د علاقې دپاره د خاص کر د ضلع شنګلې دپاره ډېر اهم خبر دی. خبر دا دی چې زمونږ دلته کې د یو څو میاشتو نه د ټیلینار سرویس کم نیټورک دی هغه بالکل غایب شوی دی. مازدیګر د 4 بجو نه واخله تر د 8-9 بجو پورې سهار زمونږ دغه نیټورک هغه که د نیټ دی هغه که د فون په استعمال کې دی هغه غایب کیږي تر د سهاره پورې ایمرجنسي کال تاسو ته راځي. نو ملګرو په دغې په وجه باندې زمونږ عوام د شنګلې عوام ډېر زیات پریشانه دی او هر یو سړی او هر یو کس د فون او د نیټ دپاره تقریبا 1300 او 1400 باندې پیکیج وکړي هغه پیکیج هغه ضایع لاړ شي. لیکن دې کې نقصان د چا دی؟ په دې کې نقصان د عوام دی. ولې چې تر د ماښام نه واخله تر د سهاره پورې که چېرې زموږ ایمرجنسي شي نو زموږ فون هغه کار نه کوي. موږ هغه ایمرجنسي مخې ته کور کولی نه شو. ولې چې نن سبا هر قسم څومره ضروریات دي هغه د فون په ذریعه باندې حل کیږي. نو زمونږ د ضلع شنګلې دغه یو درخواست دی ټیلینار نیټورک والا ته چې هغوی دغه نیټورک بحال کړي او د عوامو دغه پریشانی ختمه کړي. ملګرو دلته کې د بیړ عوام هم ته دې نیټورک په باره کې تپوس کوي. مختیار بھائی ستاسو لګي د ټیلینار سروس څنګه دی؟ دلته نیټورک به خراب دی او سنگلی زی په مها او نیټ به کار نه کوي. دلته موږ 1500 روپۍ پیکیج وکړو بیا کار نه کوي نو زموږ پیکیج هر څه ضایع شي. بشارت بھائی ته د نیټورک په باره کې څه وایې دلته ضلع شنګله کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ضلع شنګله کې نیټورک چې دی دا ډېر زیات خراب دی. مازدیګر نه واخله سهاره پورې چې دی دا سنګري لاړې شي بیا کار نه کوي. نو دې د وجې نه چا پیکیج کلي هغه پیکیج هم ضایع شي او داسې چې کوم نیټ پیکیج هغه هم دغه شانتې لاړې شي چې 1500 باندې کلي. هسې چې ټیلینار پیکیج 100-200 هغه دومره مسله نه ده چې هغه غټې پیکیج کلي هغه هم ضایع شي. اور داسې چې کوم دی خلکو ډېر ضروریات او مشکلات چې دی موبایل په ذریعې سره حل کېږي او هغه چې دی دغه شانتې ضایع شي. نو زما د ټیلینار سروس طرف ته دا اپیل دی چې دا دغه چې دی دا صحیح کړي او نور چې څه مشکلات هغه دې حل کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ په دې علاقه باندې ضلع شنګله باندې د نیټورک خدا دغه دی چې لکه بیخي بالکل خراب دی. خلک پیکیج میکیج وکړي لکه هغه بالکل ضایع شي. د نیټورک دی دغه درخواست دی چې لکه هغو دې باندې کوشش وکړي د دې فکر وکړي.